مونږ تاسو له 15 ورځې ټیم درکو ام پی ای له ام ان ای له د دې تحصیل چې څونه انتظامیه ده چې چکدره پرسلت د ګورنمنت ډیګري کالج ګل آباد هغه فرونټان کم چې د اسبورن تلګرام او خمپور یونین کونسل نه د ګل آباد د هسپتال سره ګل آباد کالج ته ځي د خپل سړک د پاره غوښتنه کوي دا تاسو دغه مشران کېنولې کنه ټیک شو. ګل آباد ډیګري کالج د پیپل سټوډنټ فیډریشن صدر محمد عفا خان تاسو ته مخاطب یم. ایجنډا د ګل آباد ډیګري کالج د روډ ته کم چې د تیندوډاګ نه کالج ته د 9 کیلومتر روډ دی. مونږ په دې کې زمونږ مخکې زمانه چې کم مخکې مشرانو که هر تنظیم سره تعلق ساتو هغه د دې روډ لپاره ډېر سټرګل کړی دی او منډې ترلې والي دي خو دا خبره هایلایټ کړې نه ده. د هغوی هم شکریا ده کوم هغو ډېرې ستړي د دې لپاره کړي دي خو دا خبره نه ده حل شوې. اوس دا خبره مونږ هایلایټ کول غواړو. ټول تنظیمونه مونږ را یو شوي یو په دې کې مخکې هم مونږ ام پی ای صاحب له ام ان ای صاحب له او د دې تحصیل چې څونه انتظامیه ده هغې له مونږ ټایم ورکړی دی او مونږ ورته دا ویلي دي چې تاسو زمونږ دا روډ وکړئ. د دې نه مخکې اوس دوی مونږ له 28 تاریخ ملګرو ټایم راکړی و په هغې باندې دوی وي چې ایس صاحب هم وي او ام پی ای او ام ان ای صاحب هم وي چې مونږ په 28 تاریخ د دې ټینډر شوی دی مونږ به دا کار شروع کوو. 28 تاریخ هم ختم شو دا دریم څلورم ځل دی چې دوی راځي مونږ له یو ټایم راکوي کله له بل ټایم راکوي خو مونږ ورته صرف ښه کوو په 15 ورځو کې زموږ په دې روډ باندې کار شروع نه شو دا د ټول واوري. بیا به مونږ دا اوس چې کوم ذمہوار ملګري دا راغلي بیا به دا ذمہوار ملګري خپل ملګري راوباسي بیا به مونږ دا روډ بندو او مونږ به یو انقلاب راولو. بیا مونږ نه ای سی منو نه ډي سی منو نه انتظامیه منو بیا چې دې وړو څه فیصله کوله بیا به هغه مونږ. زما نوم ادریس دی او زه د ګل آباد ډیګري کالج سټوډنټ یم او د ازمن سره تعلق ساتم. د ګل آباد ډیګري کالج د کملار چې د تیندوډاګ هسپتال نه ولا ګل آباد ډیګري کالج پورې کملار چې ده نو په دې کې زموږ میل فیمیل ته ډېر زیات مشکلات وي چې کله باران نو زموږ میل پیم نشي راتلی او فیمیل پیم نشي راتلی. هلته یو خړګی دی چې بیا هغه راوځي نو بیا چې دی موږ د ګل آباد لاره چې دا اختیارو په هغه سایډ باندې راځو. په دې مخکې ورځ چې کم باران شوی نو په هغې کې د یوې جینۍ چې خپه هم ماته شوې ده په باران کې راولېدلې ده نو لکه ډېر زیات تکلیف دی موږ ته. زما نوم صاحبزاده صفات احمد دی د وچ اوسېدونکی یم د پاک یوت پارلیمنت یوت منسټر یم او ډېر زیات ګیلمن د هغه خپل ام پی ای زمینې نه په دې باندې شمه چې کم از کم 12 کاله ستاسو د حکومت وشو 12 کال روان دی نو دا ډیره د خفګان خبره ده او تاسو لږ سوچ وکئ چې دا سټوډنټس نن ناوتي دي په کار دا ده چې دوی له تاسو په ایجوکیشن کې د سره مسله نه وي ځکه چې سټوډنټ نن احتجاج له راوتی دی د دوی سره کاپي د دوی سره بیګي دوی راغلي تعلیم لدي او دوی ستاسو نه روډونه غواړي په کار ده په 12 کالو کې 9 کیلومتر روډ زه خو یم دا وړو څه خبره نه ده په کار ده چې دا روډ برابر شوی وي نو مهرباني وکئ د تعلیم نه دوی د لرېوالی مه پیدا کوئ او چې څو نظر کېږي نو په دې مسله باندې کار وکئ. ډېره مهرباني.